ډېر کنجسټډ اوور پاپولیټډ سب ډیویژن دی. هلته چې کوم هیلث فیسیلیټیز دي او ټي ایچ کیو تنګي چې کوم دی هغه هیډ دی هب دی هغه هیلث فیسیلیټیز. نو دلته ایم ایس ایف چې کله راتله نو هغې نه پس هی هیز ټیکن سو مینی انیشیټیوز ډېر ښه اقدامات دی وکړو. نو وزت مقصد هم دا و چې د دې چې کوم انیشیټیوز دي هغه به ګورو چې دا هاسپټلز کې څنګه فیسیلیټیز دي خلک مطمئن دي څه فیسیلیټیز موږ ورکولی شو څه د دې چې کوم پرابلمز دي هغه په ډسټرکټ لیول باندې موږ حل کولی شو. ما وزټ وکړو ډفرنٹ وارډز الحمدلله ډېر مطمئن یم خو ډېر داسې ایریاز دي چې هغه کې اوس هم امپروومنټ پکار ده چې وشي. نو موږ بس ایم ایس ایف سره کینو دې نه پس چې څه ډیفیشنسیز دي ته پکار دي څه ایشوز دي د چیلنجز دي نو هغه به انشاءالله حل کو او امید لرو چې انشاءالله دا چې کوم مین فیسیلیټي ده او دا فیسیلیټي دا مومند خلک هم راځي دلته او مالکان هم راځي ډېر اوور پریشر دی په دې باندې او کوشش کوو چې دا هیلث فیسیلیټي چې کوم دی په ډسټرکټ لیول دا امپروو شي او د چې کوم مسایل دي هغه به حل شي. ساتو ټایم ډېر زیات قیمتي دی. سر تاسو کتل ټي ایچ کیو هسپتال کې یو خو دې صحت کارت بند شوی دی خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. بل سر دلته کې کله چې کیټګوري سي درجه دې ته ملو شوی دا نو دلته 14 ډاکټرز هغه کمې دي او 6 چې دي هغه سپیشلیست ډاکټران کمې دي. نو په دې اړه به څه وایي تنګي د ولس مریضانو لپاره پروفیشنل ګورنمنت سره تاسو ټي ایچ کیو یاد کو اوورال چې اسدا کې تقریبا 110 ډاکټرز چې کوم دي هغه ډیفیشنسي ده. دا ما وخت په وخت پروفیشنل ګورنمنت سره ټیک اپ وکړو په دې کې 13 هفته کې چیف سیکرټری سره میټینګ وشو هغه کې بیا سیکرټری هیلث سره دا ایشو ټیک اپ شو چې دا ډیفیشنسي چې کوم ډاکټرز دي هغه په زر تزر پورا شي. نو دا هر تحصیل کې دي موږ سره ډیفیشنسي وشته او کوشش به وکړو چې دا زر تزر کم شي او زما نوټس کې دی او پروفیشنل ګورنمنت باندې نوټس کې راوستل. نو دې کې سیکرټری هیلث سره زما خبرې شوې هوپفلی هغه تقریبا 13 میاشتې کې ډاکټرز پوسټینګ مو کو 400 نورم ډاکټرز مونږه ډیټیل وخت دی هغه نه ډي ایچ کیوز نه او ان شاء الله پروفیشنل ګورنمنت پر نوټس کې دا ډاکټرز کم ان شاء الله زر پورا شي. او البته تاسو دا پته ده چې کوم ویکنت پوزیشن وی هغه د پبلک سرویس کمیشن او دا یو لوی پروسس دی نو هغه ګورنمنت مجبور شي کله کله او ټایم ټیکینګ پروسس دی چې بیا مونږه وخت په وخت پروفیشنل ګورنمنت سره دا ایشو ټیک اپ کړی دی بیا مونږ ایم ایس صاحب من هټک صاحب او یا هغه د ټیم رقم بدلون چې تنګي هسپتال کې راغلی سر نو څومره پورې کوم دي الحمدلله دې سره خبره کوله چې اگست نمبر کې 13 کال جو انسیډنټ شو یو خلک نه خپاو یو ماشوم وفات شو یو هغه وخت د الیګیشن بیا انکوایري مو شو چې د ډاکټرز دی مس منیجمنت د لاسه د ماشوم جو وفات شو ماشاءالله ډیر مطمئن مې خو کینو به ډیر داسې شیزونه دي چې هغه کې نورم امپروومنت روان دي مادي تا ویریم دي چې دا سی سی ټي وي کیمراز او دا انټي ریپ سیل ما خبره کوله هغه پروفیشنل ګورنمنت جو منډیټ چې د هر هاسپټل کې انټي ریپ سیل یو جوړ شي او نور داسې دا پارکینګ ایشو دا واه چې دا دوباره کې او چې نور ټایم ټو ټایم موږ هم د خلک کمپلین کی هاسپټل حواله سره هغه ما د سره ډیسکس کو امید لرو چې ان شاء الله دی وزټ نه پاس موږ امید لرو چې دا هاسپټل اډمنستریشن په دې کې کار وکړي. Thank you, sir. Thank you.